د پیراګراف برخې ته راځو. پیراګراف کې اول راځو دې ته چې what is paragraph. پیراګراف څه ته وایي کنه؟ موږ داسې وایو چې a group of sentences which have a main idea is called paragraph. لکه څو سنټنس چې کله سره یو ځای شي او هغه کې یو هدف او مقصد پروتي، ټول هغه معنا پکې راټوله شوي ان زیټه پورې مطلب یو معنا ولري کمپلیټ، هم دې څه وایي؟ پیراګراف وته وایي. یو لیټر دی سمبلز، یو ورډ دی ګروپ آف لیټرز، یو چې دی سنټنس دی ا ګروپ آف ورډز کنه، یو پیراګراف دی ا ګروپ آف سنټنسز. دی کې اول راځي بلټس. د بلټس په ترو موږ لیست جوړولای شو. څنګه؟ دسې موږ لیکو we have two types. We have different components for computer hardware. The computer hardware د پاره موږ مختلف components لرو. مثلا موږ لیکو ماوس، کیبورډ، کیمرا، ریم، سی پی یو، ایچ ډی ډی. نو موږ راځو دا سلیکټ کوو او دا غي نه وروسته بیا راځو او دې ته بلټس وته ورکوو. بلټس دې ته وایي کنه. بلټس په انګلیش کې مردکی ته وایي، غشي ته وایي کنه. خو دلته بلټس موږ د لیست جوړولو دپاره پکاروو. لکه دا یو مثال شو. دلته ګورئ مختلف بلټس دي. دا بلټس یوز کې، دا یوز کې، دا یوز کې، this one, this one, this one, this one. نو ډیفرنٹ بلټس دي. په دې کې دغه د چینج لیست لیول معنا څه ده؟ چینج لیست لیول. اوس مثال دغه ماوس چې دی دا دوه بټنې لري کنه. موږ لیکو مثال چې پرایمري بټن او سیکنډري بټن. لکه دا باید موږ یو لیول مخکې کو چې دا باید داسې ښکاره شي چې دا د ماوس ریلیټډ یا سب یا فرعي برخه ده. نو تاسې به داسې وکئ چې چینج لیست لیول کې به دا یو لیول مخکې کوي. خیال هم شته که نه؟ اوس د پرایمري بټن وظیفه تشریح کې دې فنکشنلیټي څه شی ده؟ نو ته راځي دلته یو لیول دا نورم مخکې کوي. This button is used for to click. چې موږ کله کلیک کوو بیا دې بټن نه استفاده کوو. نو ګوره ماوس دی دې کې بیا پرایمري بټن ده او د پرایمري بټن دا فنکشنز دی. همداسې سیکنډري بټن دې کې به داسې وکړو یو لیول به دې کې مخکې لاړ شو. This button give us shortcut menu. تاسې پوه شئ دې مسله باندې که نه؟ ښه ډیفاین نیو بلټس نه مطلب دا دی چې زمونږ دغه بلټس چې دي دلته خوښ نه شو، دلته زمونږ چې کوم بلټس هغه نشته، نور راوستی شو د سیمبولونو د لیست نه. ډیفاین نیو بلټس باندې به کلیک کو، د سیمبل ته به راشو او د سیمبل کې دلته به تاسې ولیکئ وینډینګز. دلته ګوره ډېر ښایسته ښایسته سیمبولونه شته. موږ به یو انتخاب کو. اوکې بیا به د فنټس ته راشو. لکه دا باید بولډ امي، د دې باید سایز 14 او کلر یې باید ډارک ریډي. اوکې اوکې لکه دا بلټس موږ سره نه و، دا موږ کوم ځای نه راوړو؟
define new na کوم ځای نه define new یو څه بلټس داسې دي چې موږ د شارکټ په ترو راوستې شو بیخي دې ته به ضرورت تا نه پیدا کیږي چې تراشي او دې ځینې بلټس واخلي ورزلی کما types of software in computer کله چې ته دلته less than او greater than sign ولیکي او دې ته space ورکی نو diamond symbol یا diamond bullets جوړ شو system software application software یو types of software in computer کچې ته صرف یوازې د greater than sign دی ولیکه او space دی وته ورکه مثال system software enter application software enter سره نو خپل درازي د بل قسم types of software in computer equal greater than sign be space دا بل قسم bullets دی types of software in computer equal greater than به پکې بل شان سمبول شو بلټ شو پکې نو د کیبورډ د شارکټ په ترو هم موږ بعضی بلټس راوستلی شو بل داسې راوستی شو چې کله تاسې شفټ اتو سره د سټار علامه ولیکئ او بیا تاسې دې ته سپیس ورکئ مثال فرست second, third, fourth, fifth, بل یو ماینس علامه انٹر یا سپیس مثال ABC 1 ABC 2 ABC 3 ABC 4 تاسو پوه شئ مسله باندې دا مختلف بلټس دي تاسو تینا استفاده کولای شئ بل دی خوارازی نمبرینگ اس کوم کلاس کې مخکې چا استاد سره وي نه استاد سره کوم ادارې ته راغلم دی معرفي کوم کلاس صحیح جزا کینو څنګه استاد وخت ختم نه دی بس دی نو بس باقی به نمبرینګ ان شاء الله بیا سبا ته وایو صحیح ده څنګه کیبورډ راوړل کیبورډ څنګه باندې دا بټن نه دی تاسو څنګه وینډوز ویل چې دا بټن معلومه نه دي ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مایکروسافټ ورډ کې نمبرینګ ته نمبرینګ نمی مطلب دا دی چې کله تاسو یو لیست کریټ کوئ او تاسو هغه کې مطلب نمبر یې غواړئ چې راشي کنه 1 2 3 لکه فرض مثال موږ لیکو in Core I we have many series مطلب کورای کې موږ سره مختلف سیریز راځي اول دویم دریم څلورم پنځم داسې کنه دلته راځو داسې نمبر غواړي ته چې راشي داسې نمبر غواړي داسې ABC capital ABC small which one you like to add دې ځینې به یو دانه تاسې انتخاب کړئ مثلا I3 I5 I7 I9 او نور بخپل راځي یا موږ لیکو
we have two types software in computer: system software, application software. نو لکه دا دواړه خو باید شماري ولري کنه، دا دواړه به سلیکټ کو او دې نه به وته نمبر اډ کو. اوس دلته انټر پریس کو. سیسټم سافټویر لکه مثال ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس او نور، دغه دواړه به انتخاب کو او دا به یو لیول لږ مخکې بوزو چې مطلب نن کلاس نشته دی. نو تاسې به راشئ چینج لیسټ لیول ته او دا به تاسې یو لیول داسې مخکې کړي. نو ګوره هغې ته په خپله باندې A B C D ورته ورکړل. دې ځینه به تاسې دا بدلولی هم شئ، بیا لکه لاتیني رومي عداد تاسې ورکوئ، غټ ABC توري ورته ورکوئ، غټ لاتینی توري تاسې یوز کوئ، سمال ABC یوز کوئ، سمال ABC with parentheses دا راولئ که نه. ګوره مختلف فارمیټس دي. بیا همداسې که زه دلته انټر پریس کم، ښه ډېرو بخیر د سیسټم سافټویر کې زه غلط شوم. ښه مثال ونډوز 10، ونډوز 11، مثال اینڈرائڈ، iOS. اپلیکیشن سافٹویر کی مثال ورڈ، ایکسل، پاور پوینٹ. داسې دا باید لکه یو لیول حتما تاسې مخکې بوځئ. باید دا چې کم فرعي دي دا لیولې هم د دې دپاره دي. په تیر درس کې موږ دې باندې لږ خبرې کړې مې وي که نه. د دې نمبر لیست جوړولو دپاره موږ د شارکټ نه استفاده کوی شو. لکه بغیر د دې نه چې تاسې دلته راشئ دې ځینې ایډ کړئ، لږ اسانه طریقه هم لري. څنګه؟ داسې موږ لیکو we can install Windows in computer by 3 methods. راځئ مخکې راځه زیاشته. موږ مثال کمپیوټر ته وینډوز لکه په 3 طریقو انسټالو که نه. ګورې دلته زه لیکم مثال اول، دویم، دریم. نو زه لیکم یو، بیا دلته لیکم ډاټ او بیا دلته لږ سپیس ورته ورکوم، یو سپیس. سی ډي انټر، USB انټر، ډایرکټ ایگزی، فایل رننګ انټر، څلور پنځه. دا به نور په اتومات ډول خپله راځي. په داسې شکل باندې موږ وغواړو. ګورئ ښه، یو د شفټ 0 سره دا قوس بندو، سپیس، مثال CD، USB، ایگزی، فایل. نو دې ته وایي نمبر لیست. تاسې په تیر درس کې د دې نه دېخوا ویلي وو چې موږ بولټس ورته راولو که نه داسې. نو خوښ هم چې د دې نه استفاده کوئ او که د دې نه استفاده کوئ. دې پسې دلته راځي ملټي لیول لیست. د ټیبل آف کنټینټس جوړولو دپاره ښه اپشن چې کوم دی نو هغه بیا دا ملټي لیول لیست دی. مونږه کورس کانټینټس د دې په طریقه ډېر زبردست طریقه باندې جوړولی شو. کورس کانټینټس څه ته وایي؟ لکه اوس مثال ته راځي وایي چې یاره ته ما ته وینډوز ښایې، د وینډوز کې ته ما ته څه وایي. اداره تا ته خپل کانټینټس درکوي چې وینډوز کې مونږ تا ته دا عنوان، دغه عنوان، دا عنوان، دا موضوعات دا درته وایو که نه.
تاسو وګورئ پریکټیکل زه کومه ده Windows 10 course contents لکه control panel introduction پاغي کې د مثال user account درس پاغي کې local account introduction پاغي کې د Microsoft account introduction بیا system and security کې دننه مثال BitLocker drive encryption administrator या administrative tools hardware and sound troubleshooting او د نور خو تاسو به اول دا کنټرول پینل انټروډکشن سلیکټ کړئ او د کنټرول الټ 1 سره دې ته به هډینګ 1 ورکړئ یوزر اکاونټ موضوع په کنټرول پینل کې دننه ده دې ته به کوم هډینګ ورکو 2 کنټرول الټ 2 بیا لوکل او مایکروسافټ اکاونټ دا دواړه موضوعات په چی کې دننه دي نو دې ته به کنټرول الټ 3 سره هډینګ 3 ورکو سیسټم ان سکیورټي په کنټرول پینل کې دننه بیل موضوع ده کنټرول الټ 2 BitLocker او ایڈمنسٹریټیو ټولز په سیسټم ان سکیورټي کې دننه موضوعګانې دي کنټرول الټ 3 هارډویر ان ساوند بیل موضوع ده په کنټرول پینل کې کنټرول الټ 1 دا دو موضوعات په دې کې دننه شامل دي کنټرول الټ 2 ډیرو بخې دې ته باید کنټرول الټ 2 ورکو او دې ته کنټرول الټ 3 اوس به دا ټول انتخاب کړئ او دا غي نو وروسته به راشي دلته ملټي لیول لیست دې کې چې بیا تاسو هر فارمیټ خوښېدو خو زه به کې دا آرټیکل ټایټل یوالم نو ډیر یو زبردست طریقه باندې ملټي لیول لیست څنګه جوړ کوئ آرټیکل 1 یعنی اوله موضوع څه ده بیلان دې څه لیکلي سیکشن 1 اف 1 یعنی د اول آرټیکل اوله موضوع چې ده بیا نو په دې کې د ننا فرعي موضوعات A او B دي بیا د اول آرټیکل دویمه برخه یعنی د کنټرول پینل دویم در سیسټم ان سکیورټي دا پاره کې دا دوه برخې دي بیا د کنټرول پینل ځکه د کنټرول پینل نمبر څو دی 1 دی کنه یعنی د اول آرټیکل یعنی د کنټرول پینل دریم درس هارډویر ان ساوند خپل هغه نمبر کریشن ټول درته وکي او دا چې ته به هر یو عنوان ته هډینګ صحیح طریقې سره ورکې اوس ګوره لکه افغانستان دی هغه ته به هډینګ 1 ورکو ولایتونو ته به هډینګ 2 د ولایت دننه چې کومه ولسوالۍ دي 3 ولسوالۍ کې دننه به کلی دي 4 کلی کې دننه کورونه دي 5 تر نه لیولو پورې مونږه دا هډینګز اخیستلی شو نو دې ته ویلی شي ملټي لیول لیسټ ذهن هم خلاص شو دی باندې پوه شوې که نه وعلیکم السلام ښه دغلته یو دوه خبرې نورې دي ډیکریز اینډنټ او انکریز اینډنټ مثال مونږ یو ټیکسټ لیکو ویلکم یو پیراګراف به ولیکو دوه درې دغه پیراګراف مونږ سلیکټ کوو د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته یا رائټ اینډنټ ته لږ مخکې بوزو دی باندې یعنی مطلب د پیراګراف دغه لیفټ سایډ د لږ خالی شي مطلب د لیفټ اینډنټ نه دا پیراګراف مونږ کوم طرف ته بوتلو او که دا سلیک کو چرتا ادې په ترو باندې واپس تاسې دا پیراګراف
لیفٹ اینډنټ ته بولی شي. دا دوه آپشنز دې دپاره دي. لکه اوس مونږه ولې نه دې نه مخکې هم راوړل کېږي، خو لکه دلته د پیج مارجن همدومره دی که نه، که ته بیا وغواړې نو دلته دغه رولر به راواخلې. رولر کله چې د رولر راواخیستو نو که صرف همدا پیراګراف غواړې نو د دې په ترو ته کولی شي مخکې دلته راوړې. خیر دا بیا زمونږ وروستۍ خبرې دي، دا به ورته راشي. صحیح ده. اوس ګوره لکه مونږ یو اخبار لیکو، یو مجله ده مثال، نو دغه پیراګراف مونږ د رایټ طرف ته راوړو تر څو دا ځای مونږ ته خالی شي، دلته مونږ یو پکچر کېږو. بل لاندې راځي الاینمنٹ، الاین لیفٹ، الاین سنټر، الاین رائٹ. مونږ لیکو مثال زیکس. دا زیکس چې دی دا باید مونږ سره د پیج په سنټر کې راشي، د پیج په رائٹ پوزیشن کې راشي، یا د پیج په لیفٹ پوزیشن کې راشي. دې ځینه تاسې د پیج انډنټیشن الاینمنٹ کولی شئ دننه په پیج کې. شارکټ هم لري. دا کنټرول آر سره دا ټیکس خي طرف راځي، کنټرول ای سره سنټر ته راځي، او کنټرول ال سره لیفٹ طرف سایډ ته راځي. کنټرول پلس آر دا د رائٹ الاینمنٹ شارکټ دی. کنټرول پلس ال دا د لیفٹ الاینمنٹ شارکټ دی، او کنټرول پلس ای دا د شي شارکټ دی؟ سنټر. جسټیفای. جسټیفای معنا منظم کول، په ترتیب باندې برابرول. یعنی زه راځم او دلته زه یو څه ټیکس لیکم، پیراګرافس مې ولیکل، خو که وګورو د لیفٹ سایډ کې دا پیراګراف جسټیفای دی، منظم دی. خو که د دې رائټ طرف سایډ کې وګورو یو لاین مخکې پاتې شوی، بل مخکې تللی، بل وروسته پاتې دی، داسې منظم نه دي. نو موږ به دا ټول انتخاب کو. د ټول ټیکس انتخابولو دپاره شارکټ کنټرول ای دی که نه. دلته ورته وایو چې دا جسټیفای لوک، یعنی دلته د ورډز ترمنځ دومره سپیس ایډ کیږي چې فقط یوازې دا منظم شي، ډېر سپیس نه ایډ کیږي. نارمل جسټیفای دی ته وایي. که چې ته میډیم جسټیفای کو نو میډیم کې بیا د لغتونو ترمنځ یو څه ناڅه فاصله ډیره راځي، او که های جسټیفای کو نو په دې کې به بیا د ورډز ترمنځ فاصله بیخي زیاته وي. نو بیا ته خپل ضرورت او خپل هغه اندازې ته ګوره چې تا دپاره کوم ډول جسټیفای پکار دی. کنټرول جے د جسټیفای کولو شارکټ دی. معنا دا چې که موږ چېرته یو ټیکس ولیکو، یو څه پیراګرافز موږ ولیکل، لکه دا دلته ګوره غیر منظم دي، کنټرول ای سره به ټول ټیکس انتخاب کو، او کنټرول جے سره به دا جسټیفای لو کو. اوس موږ ورډ کې که تاسې نه ټیسټ هلو یا بل څوک درنه پوښتنه کوي چې لو جسټیفای، میډیم جسټیفای او های جسټیفای دې دریو کې څه فرق دی که نه؟ نو لکه څومره چې موږ جسټیفای میډیم طرف ته ځو ورډ سپیس ډیریږي، د سپیس خبره ده، نور څه پکې نشته. نور ټول هماغه یو منظم کولو دپاره یوز کیږي. د انګلیش او د پښتو دواړه ټیکسونه چې دي جسټیفای کېدی شي. بل د پیراګرافونو او د لاینونو ترمنځ فاصله ده. مثال مونږه یو 3 پیراګراف ولیکل، ګوره د دې پیراګراف او د دې پیراګراف ترمنځ دلته څه دی؟ سپیس شته که نه؟ دا به ټول انتخاب کو او دلته به راشو، ورته به ووایو چې ریموو سپیس آفټر پیراګراف. یعنی مطلب چې کوم سپیس د پیراګرافونو ترمنځ وو نو هغه
لکه موږ تاسو په دې لیکنو کې خصوصا انګلیش وی او که پښتو وي د هر پیراګراف نو وروسته بل نوی پیراګراف لږ فاصله باید ولري. یعنی داسې نه چې مثال 4 پیراګراف لیکنه تا کړي او ټول د په یو دغه کې کړي دي، نه بالکل سپیس نه. سپیس باید حتمن تر څو دا معلوم شي چې دا ځان ته یو ټاپک دی، دا ځان ته یو ټاپک دی او دا ځان ته یو ټاپک دی. او که چېرته ټول یو موضوع وي نو بیا ته کولی شي چې د پیراګرافونو ترمنځ سپیس ختم هم کړي او بیا ته ایډ کولی هم شي. ګوره ایډ سپیس آفټر پیراګراف. که زه چېرته دا 2 پیراګرافه سلیکټ کړم، دا اولنی ورسره سلیکټ نه کړم، بیا ورته ووایه چې ایډ سپیس بیفور پیراګراف. او که چېرته د ټول انتخاب کړل بیا ورته ووایه چې آفټر. بیفور دلته ما اخله ځکه چې که بیفور دی واخیسته نو د اولنی پیراګراف نه مخکې هم دلته بیا سپیس راځي. ښه د دې لاینونو ترمنځ باید څومره فاصله وي؟ 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0. خو موږ تاسو کله چې یو مونوګراف لیکو، کله چې یو پیراګراف لیکو، لیکنه چې کوو نو 1.5 دا سټنډرډ سپیس دی. یعنی د لاینونو ترمنځ دا اندازه وایي دي. که ته مثال پانتون نه فارغېږي بیا خپل مونوګراف لیکي دفاع کې د خپل هغه موضوع نه، نو ته باید 1.5 فاصله منځ کې د لاینونو ترمنځ واخلي. داسې نه چې 2.5 یا 3.0 دی اخیستی. 1.5 سټنډرډ دی، باقي نور بیا خپل ضرورت ته ګوره. 3.0 نه هم ډېرولی شو. لاین سپیسینګ آپشن ته چې کله راشو په دې ځای کې ته ورته ووایه چې څومره سپیس د لاینونو ترمنځ غواړې. 4.5 نو 4.5 پوینټ اندازه به زموږ د دې لاینونو ترمنځ راشي. نو لکه نارمل سپیس د لاینونو ترمنځ هغه 1.5 دی. تاسو پوه شئ دې باندې؟ ښه لاندې راځو. دې ځای کې ټیکسټ ډایرکشن دی، لیفټ ټو رایټ اینډ رایټ ټو لیفټ. ګوره که موږ چېرته د پښتو ژبه ایډ کړې وي، ما سره ګوره د پښتو ژبه ایډ د کیبورډ کې، نو دا 2 آپشنې به وي. دیز 2 آپشن. خو که چیرې پښتو ژبه کیبورډ ته نه ایډ شوي نو بیا به دا 2 آپشنې موږ سره نه وي. دا ډېرې مهمې آپشنې دي. موږ چې لیکو انګلیش که نه I am a student، همدا زه په پښتو ژبه کې لیکم. آلټ شفټ سره دا پښتو ته بدلوم کیبورډ. د کیبورډ بدلولو شارکټ څه دی؟ آلټ او بیا شفټ. زه یو محصل یم، بیا آلټ شفټ سره بیرته انګلیش سپیس and my brother also. آلټ شفټ او زما ورور هم. ګوره انګلیش پښتو انګلیش پښتو کومه ګډوډي پکې رانغله که نه. که چېرته زه د پښتو یو کتاب لیکم نو اول خو په کار دا ده چې دلته کیبورډ دی مثال چې کله پښتو ته بدل که دلته به راشي الاینمنټ به ډایرکټ دا واخلي، یعنې رایټ ټو لیفټ. ګوره زه د افغانستان یم، آلټ شفټ. I am from افغانستان، زه باید افغانستان کې پاتې شم. I should stay in Afghanistan. پښتو انګلیش پښتو انګلیش یعنی څه پرابلمز رانغله پکې. ستا ذهن ته څه راغله که نه؟ اکثره دی بلټس کې دا مسله راځي. ښه که دا موږ داسې اوس واخلو یعنی لیفټ ټو رایټ یې والو. مثال کمپیوټر هارډویر کمپوننټس، مثال ماوس، کیبورډ، HDD،
CPU RAM دا زګورا د بلټس ورکوم بس ټیک دا بلټس لیفت سایډ کې راغله صحیح ده کنه اوس که پښتو چر دراشي ماوس کیبورډ هارد ډیسک CPU مثال ریم اوس نو کچې د زدلتا بلټس راوخلم اوس که زه مثال دا ټیکس خي طرف راوړم نو دا داسې پکار دي چې راشي څنګه پکار دي نو دا به دا سلیکټ کړي دې دا ډایرکشن مهم دی د دې رائټ ټو لیفټ ټیکس ډایرکشن به والي اوس به الاینمنټ داسې راوړي اوس به ټیک شي پوه شو دې باندې پښتو لیکنه چې کله کوو نو هغې کې به د ټیکس ډایرکشن رائټ ټو لیفټ اخلو او چې کله د انګلیش لیکنه کوو په هغې کې به بیا لیفټ ټو رائټ اخلو دا به تاسو ته څو یادي ښه shading means background color زه لیکم CV مثال personal information ABCD زه لیکم مثال educational background خو لکه زه دا انتخابوم دې شاته یو ټیکس باید یو کلر باید راشي کوم سي کلر this one د دې شاته باید یو کلر راشي which one this one مطلب د ټیکس شاته یو کلر راوستل زه د کمپیوټر په اړه باندې یو څه لیکنه کومه نو دا به ټول انتخاب کو او دلته به راشو ورته به ووایو چې د دې ټیکس شاته چې دی ډارک ریډ کلر راوله دې ته شیډینګ وایي اوس نو بیا ته خوښ کدیږي کې چې کومه څه کلر ته راوستل غواړې دلته بیا نو ډېر زیات مختلف کلرونه دي دلته یو دغه تیم کلر لیکلی دا او بل سټانډرډ لیکلی تیم کلر دی ته وایي چې ته کله بیا ډیزاین ته راشي او دا تیمز بدلوي نو د تیمز بدلیدو سره به دا کلر هم بدلیږي او که چیرې تا دلته سټانډرډ کلر استعمال کړل سټانډرډ دا دي نو که ته بیا تیمز بدلې د ډیزاین نه نو په دې بیکګراوند کې به څه تغییر دې کلر کې به تغییر نه راځي سټانډرډ به په خپل حالت او خپل هغه معیار باندې به پاتې مطلب یې دا دی نو کلر مینس چې کله موږ وغواړو دې ته هیڅ کلر دی نه راشي یعنی مطلب نه دی راځي کوم کلر ختم یې او مور کلرز چې زه دلته نه یو کلر انتخاب کم او بیا په دې کسټم کې ورته ووایم چې دا کلر دی لږ لایټ شي لږ دی ډارک شي یعنی څه تغییرات پکې ته راولي او دا پرنټیبل کلر دی بل یو مسله دا ده چې که موږ لکه اوس دغې ته بیکګراوند ورکو کله چې ته یو بیکګراوند اپلای کوې نو ګوره لکه د دې ځینه واخله د دې ځینه تر دې پورې دا اپلای شو یو کس وایي چې نه دا څومره ټیکس چې دی هم د دې ټیکس مربوط باید دا کلر اپلای شي زیات نه ته داسې وکړه دا انتخاب کا نو دلته دې سره اضافه ساحه انتخاب شوې نو ته شفټ ونیسه اول به دا سلیکټ کی شفټ به ونیسي ایرو کی لیفټ سره به هغه اضافه سلیکشن ختم کی ایرو کی بټن خو پیژنې که نه دا غشي چې ورباندې دي د ښي طرف کې یو داسې ده یو بره ده بل لاندې ده او بله داسې ده دې څلور بټنو ته ایرو کی بټن یې وایي دې سره به څه ونیسئ شفټ اوس چې کله دې ته کلر ورکو نو ګوره هماغه محدود ځي کې هغه رنګ اپلای شي
ان ټول مکمل علی مارجن ته کلر ناراضي او کله چې ته ډایرک همداسې انتخاب واخیستو نو بیا به تا سره ټول کلر فول راځي. په دې باندې تاسو پوه شئ شیډینګ نه مطلب څه دی؟ بیک ګراوند کلر، یعنی یو ټیکس ته شاته کلر ورکول. خو ورپسې راځي دلته بارډرز. بارډرز نه مطلب دا دی مثال زه لیکم زیکس، د دې زیکس لاندې دې ته یو باټم بارډر ورک، لاندې راشه د خپل هغه متن دی ولیکه. یو مثال موږ لیکو زیکس، دا زیکس ته باټم کیم بارډر ورکا، دې ته ټاپ کیم بارډر ورکا، دې ته لیفټ کیم بارډر ورکا او دې ته رائټ کیم بارډر ورک، یعنی آؤٹ سایډ ټول بارډر یې مردا واخستې. اوس دې ته بیک ګراوند کلر هم ورکولی شي. نو بارډر که زه مثال یو ټیبل جوړ کم، انزرټ کې به راځو، انزرټ ته ټیبل ته به راشو، آئی ڈی name class fee 1 2 3 4 2 3 4 5 6 Noor class John class Rashid class Wahid class Rashid class Zakir class. دا یو ټیبل شو. دا ټیبل ته سلیکټ کا، څنګه سلیکټ کا دی ځنه دلته کلیک کا ټول ټیبل به سلیکټ شي. د ہوم ټیب تراشه ورته وای نو بارډر. نو بارډر مقصد دا دی چې په ټیبل کې هیڅ بارډر مرز مشو کاوه، نه بارډر دی راشي آل بارډر. آل مطلب لکه ټول بارډرونه چې څومره ټیبل کې کنه آؤٹ سایډ او ان سایډ. کیسے بودو شوي؟ خنا نو بارډر به کو برتا بارډر دی راشي خو فقط ان سایډ. ګور اوس هغه آؤٹ سایډ څلور بارډر نشتا. ان سایډ هاریزنټل دنن هغه هاریزنټل بارډر براشي افقي. ان سایډ ورټیکل دنن هغه عمودي بارډر براشي. نو لکه په ټیبل کې کم بارډر دی راشي او کم بارډر دی ناراضي، هغه تاسو بیا دې ځینه ورته سیټ اپ کولای شي. diagonal down border and diagonal up border. उस मिसाल मंगा अटेंडेंस जोड़ कड़े आजरी पदे के लिए को मिसाल मंग लिखू फर्स्ट डे. फर्स्ट मतलब वो लिखू अवल. दा अवल औरज मिसाल आफ दा लकदी कि मंग दा सेल चली पकाऊ दासे और दासे diagonal down and diagonal up. तासी राशि पदीजी की यो diagonal down border अप्लाई की और बल पकी diagonal up border अप्लाई की. दोस्तों खारी क्या ना कदा और आज़म बेखी पे क्या न मेंशन करूँ दे सेल के में यो दसे border अप्लाई का और बल दसे तसी में इस्तेमाल है वाले शुमंग. कमंग लिखो मिसाल क्वेज द यो स्टूडेंट ए बी सी क्वेज वर्कड़ी सलोर दो क्वेज वर्कड़ी न यो सेल पर दो बार खोसा रवि शल शो पर अवल क्वेज की मिसाल शल मार्क्स खस्ती द्वयम केम शल खस्ती ना दा यो सेल पर सलोर बार खोवी शो न बिया पके दा द्वारा वाखला नो अवल द्वयम और द्रेम और सलोरम इन दायो सेल उस सुबर खुबाने डिवाइड शो सलोरू
diagonal down and diagonal up دسی مقصد د پاره استعمال دي شي. horizontal line موږ لیکو د مثال یو ټایټل لیکو د افغانستان اسلامی امارت د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځی دا ټول سلیکټ کو لکه به دا سایز وتا انکریز کو دا هم سلیکټ کو increase size او به دا وسره سلیکټ کو increase size دا عنوان شو. لاندې یو لاین پکار دغه نه لاندې خپل متن بیا موږ لیکو لکه دلته راځو horizontal لاین براوالو. دی لاین کې کمال دا دی چې دی لاین باندې ډبل کلیک کولای شي دی لاین ته یو رنگم ور کولای شي کړلګي ډبل ای د سینه ډبل کا کني د سینه بیرته 10 یعنی 1 پوینټ کا او بیا نور لاندې ولیکا تخپل هغه چې کوم لیکنه کوي مثال محترمه او مخکې ځان دې ته horizontal line وی کنه. بل ډرا ټیبل دی یعنی کله چې ته وغواړې چې د خپل خوخي یو ټیبل ډرا کې دا راوخلا او دلته د یو ټیبل مونږ ته ډراک بیا دلته یو لاین ډرا کا دسی دلته یو لاین ډرا کا دیزی کی یو لاین ډرا کا بل لاین دلته ډرا کا بل دیزی کې ډرا کا دسی لاین ډرا کراتا دسی پکې لاین ډرا کا دلته یو لاین ډرا کا. خو مطلب لکه تاسو سره کاغذ دی او قلم دی چې کوم ځکه دی کالم پکاري او کوم ځکه دی رو پکاري ډرا کوا. view grid lines دا ټیبل دی دی تمنګ د یو ډیزاین ورکه مثلا دا په دې کې مونږ ته اوس دا اندازه نه لګي چې دلته سیل کم دی او رو کم ده. د ګریډ لاینز نه مطلب دلته صرف دا دی چې مونږ ته د سیل رو او کالم هغه معلومات باید په ټیبل کې دا سیل دی دا رو دا کالم دی کنه دا څه اندازه لګيږي اوس مونږ ته دا پرینټیبل نه دي دا ګریډ لاینز دا یوازې دلته صرف تا ته خی چې مطلب دا ستا رو دا ستا سیل دی په ټیبل کې پکاريږي موږ سره دا ګریډ لاینز او کبه ته لري کو نو ګریډ لاینز و هایټ شي. بارډرز ان شیډینګ دا موضوع موږ تاسو په ډیزاین کې دلته وایو ښا پیج بارډرز کې دلته بارډرز ان شیډینګ الته بارډر پیج بارډر او شیډینګ دا درې وړه موضوعات په دې ډیزاین کې ویل کیږي.